نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 19 آیت نمبر 181 خلاصه د رکو پس داغینه لفظی ترجمه بدی کی د یهود او نصارا د هغه ګستاخی ذکر دی چې کوم پشان د رب العالمین کې کړی دا او نور ګستاخیان هم شته دی چې قران کې زی په زی ذکر دي. دویم ناکار صفت د دوی چې انبیای په شهادت باندې رسولي دي. دریم د انبیو تکذیب کړی دی، انبیو ته به دروغجن ویلا. او څلورم باطلو طریقو باندې به ځان د اسلام نه منکاو، د اسلام دعوت به مسترد کاو. پنځم پدې کې تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کدی تاسو تکذیب کوي تاسو صبر وکړئ لکه څنګه چې نورو پیغمبرانو صبر کړو. شپږم نمبر د مرګ ذکر دی او پس د مرګ نه بیا د جزا سزا تذکرات. اوم نمبر تنبیه ده، خبرداري دی. اتم نمبر د ازمیخت او د امتحان ذکر دی چې پتا سو بخامخه امتحانات راځي. نهم دغه مشرکین او دغه کفار او دغه يهود نصارا که تاسو ته بد ردی وي تاسو پاغي باندې صبر وکړئ. لسم د دغه منافقین او يهود ناکار صفات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. کله چې رب العالمین او فرمایل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی چې الله ته قرض ورکړي. حکم د زکات راغی او حرمت د بخل راغی، نو دوی د الله په شان کې ګستاخی شروع کړه. نعوذ بالله الله غریب شوی دی او زمنګ نه قرض غواړي، یعنی د زکات نه د ځان بچ کولو د پاره د الله په شان کې ګستاخیان شروع. رب العالمین د هغې د جواب په ځای باندې هغوی ته د سزا وعید اوري. لقد یقینا سمع الله واورد الله قول الذین، خبره د هغه کسانو قالو چې ویلي ان الله یقینا الله فقیر محتاج دی ونحن او من اغنیاء مالدار. سنکتبو خامخا لیکو من، دا لیکل صرف د انصاف د پاره چې سبا دوی انکار نشي کولای ون رب العالمین ته هر څه معلوم دي. ما هغه خبرې قالو چې کوي دوی دی ګستاخین علاوه د دوی بل جرم هم دی. وقتلهم الانبیاء او وجل د دوی پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا حقا. دوی هم وی چې دا حق نه دی، جرم دی، گناه ده، بیا هم انبیاء په شهادت رسول. دا غیر پر وعید دی. ونقول ابوایو من د قیامت ورځ ذوقو چې وسکی عذاب الحریق، عذاب د اور سوزون کی، د اور د جهنم. او د عذاب ذالک دا بما قدمت په وجه د هغه څه چې مخکې لیکلي دي ایدیکم لاسونو ستاسو. دا نه چې صرف د لاسونو په ګناه باندې الله انسان رانیسی، په هر ګناه رانیسی، لیکن زیات ګناه هغه د لاسونو د وجې نه کی. نو ذکر د لاسونو مراد د ټول جسم ګناهونه. وان الله یقینا الله لیس بظلام للعبید، نه دی ظلم کوونکی په بندګانو خپلو باندې. جهنم او د جهنم عذابونه دا د دوی د ګناهونو په وجه باندې وي. او دې کې اشاره ده هغه د هغوی باطل حیلت. دا یاد ساتل پکار دی چې معجزه رب العالمین پیغمبر لور کوي، د هر پیغمبر معجزه جدا جدا وي او د معجزې اختیار دا د رب العالمین سره وي. نو هغه دور کې معجزه داوا د بعضو پیغمبرانو د هغوی د حقانیت چې قربانی به پیش کړه، د اسمان نه به اور راښکته شو او هغه قربانی به اوسېځله. نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې تاسو داسې قربانی پیش کړئ. نو په دې کې د دوی دپاره الزامي جواب دی چې هغه انبیو تاسو ته هغه معجزې هم وښودلې، هغه قربانیان هم پیش کړې، د هغې باوجود تاسو په هغې باندې ایمان ولې رانوړو. الذین دا هغه کسان دي قالو چې وایي ان الله یقینا الله عهد الینا حکم کړی دی مونږ ته الله نؤمنا چې ایمان به نه راوړو مونږ لرسول په هیڅ یو پیغمبر باندې حتی تر دې یأتینا هغه چې راوړي مونږ ته بقربان داسې قرباني تأکله النار چې وی خوري وی سیزي دغه قرباني لرا اور. دا به د صداقت نښه ده. هغه وخت کې د صدقې استعمالول د حرام، مال غنیمت استعمالول د هغه امتونو د پر حرام.
د امت د پاره صدقه استعمالول مال غنیمتونه استعمالول دواړه جایز. الزامی جواب دی قل ورته وای پیغمبر قد جاءکم یقینا راوړیو تاسو ته رسولون ډیر پیغمبرانو من قبلی مخکی زمانہ بالبینات خکار دلائل معجزی ولی تاسو اونمنلی وبالذی او په هغه څه باندې قلتم چوای تاسو کوم مطالباتو د هغې موافق تاسو ته معجزې راوړی شوی نو بیا تاسو ولی ایمان رانوړو فلم قتلتموهم نو ولی اوجل تاسو هغوی لرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی پخپل خبره کی پخپل دعوه کی تسلید رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن كذبوکا پس کچری دروغجن کړي دوی تا لرا فقد نو یقینا کذبا دروغجن کړل شوی رسولون ډیر پیغمبران من قبلکا مخکستانا نو هغوی صبر کړو ته هم صبر وک جاءو چراوړیو هغوی بالبینات اخکارا دلائل والزبر او صحیفی والکتاب المنیر او کتاب روخانا ذکر د مرگ دی چې مرگ دا یقین دی دا حق اور سچ دی دا برازی د هغې پس بیا جزا سزا عمل بی کل نفس هر یو کس ذائقة الموت سکون کې د مرگ دی هر ژوندی با یو ځل خامخا مري و انما او یقینا توفونا پورا بدر کړی شي تاسو ته اجورکم اجرنا ستاسو بدلی د عملونو ستاسو چې کوم عمل تاسو دنیا کې کړی دا به کله میلاویږي یوم القیامت پورسی د قیامت باندې خوش قسمت څوک دی فمن نسوک چې زحزحا لري اوساتلی شو بچ کړل شو عن النار د اور د جهنم او دوزخنا وادخل الجنه او داخل کړی شو جنت تا فقد فاز یقینا هغه کامیاب شو الله من ټول کامیاب کی الله دغه اور د جهنم اور د دوزخنم یا رب العالمین اوسات به حساب او به کتابم جنت ته داخل امین تنبیه ده ومن حیات الدنیا او ند ژوند دنیا ته دنیا زکوي دنا یدنون په معنا د نږدې کېدو دنیا ته دنیا زکوي چې دا هم ختمېدو ته نږدې ده الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی لہذا دوکه نشئ ازمیخت به پتا سو راځي امتحانات به پتا سو راځي تاسو به صبر کوئ لتبلون او خامخا ازمیل بشئ تاسو فی اموالکم پمالونو خپلو کې کله به د زکات حکم وي کله به د صدقات واجبه حکم وي کله به انفاق فی سبیل الله وی الله سره خزانی کمی نه دي بلکې دغه مالونو په عوض کې به الله تاسو ته جنت درکړي تاسو باندې امتحان وانفسکم او پزانونو خپلو کې کله وخپل جهاد حکم جهاد تبزی جان بلگے وقت بلگے ولا تسمعن او خامخا او ریب تاسو من الذین دهغی کسانونا اوتو الكتابا جور کلیشوی دے هغوی تا کتاب من قبلکم مخکستاسونا ومن الذین او دهغی کسانونا اشرکو چی شرکی کڑے دے اذن کثیرا خبری دا اذیت بدر دے ډیری نو دا اوس په تاسو باندې امتحان دی چې تاسو صبر کوئ که نه کوئ وان تصبروا کچری صبر وکړو تاسو وتتقوا او پرهیزګاري مو وکړه فإن ذلك نو یقینا دا صبر کول تقوا اختیارول من عزم الامور د پخو کارونو ندی د همت والو کارونو ندی ذکر د میثاق دی دوی نه دا لوز اخیسته شو چې صفا صفا بیان بکوي د الله آیاتونه به نه پټوي او صاف د رسول الله به نه پټوي دوی دغه لوز مات واذ اوکلت اخذ الله واخستلو الله میثاق الذين پوخ لوز د هغه کسانو اوتل کتابا چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب د څه شي لتبیننه چې خامخا بیانوي به تاسو دا کتاب للناس خلقو ته ښکاره ښکاره به بیان کوئ ولا تکتمونه او نبا پټوي تاسو فنبذوه نو اغرزولو دوی دا کتاب وراء ظهورهم مرستو د شاګانو خپلونا واشتروا او وایخستلی به په بدل د هغه په عوض د هغه ثمنا قلیلا عوض لګو معمولی فبئس ما یشترون
پس ډیر بد دی هغه څه چې واخیستل دوی. ناکار صفت د يهود نصارا منافقینو بیانې. لا تحسبن الذين ګمان مکوا هیڅ کله ته په هغې کسانو باندې یفرحون چې خوشحالیږي بما په هغه څه اتو چې کوي دوی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اوصاف تورات انجیل کې لیکل شوي هغه پټوي، د اسلام حقانیت دی هغه پټوي. ويحبون ومن کوي ان يحمدوا د دې چې تعریف وکړي شي د دوی بما په هغه څه باندې لم يفعلوا چې نه دي کړي دوی، رڼی ایمان نه دی راوړی، اخلاص پکې نشته دی. فلا تحسبنهم بس ګمان مکوه ته هیڅ کله په دوی باندې بمفازة من العذاب د خلاصي د عذاب نه، دوی د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی. ولهم او دوی د پاره عذاب علیم عذاب دی دردناک، ځکه دوی کې منافقت دی. اوصاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پټ کړي دي، حق پټ کړی دی، صرف دنیاوی مفادو د پاره دوی کلمه ویلې ده. ولله خاص الله لره دی ملک السماوات بادشاهی د اسمانونو والارض او د ځمکې. والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې قادر دی.